دا مسله ځکه کوم چې ډېرو خلکو نه دا غلطي شوې دی خو ویلی نه شي. هغه مسله دا دی چې څوک خپلې خوښې سره یعنې د خپلې ښځې مور سره بدکري وکړي، زنا وکړي یا هغې ته په شهوت سره لاس ولګوي، نو په دې سره دې باندې خپله ښځه همیشه دپاره حرامه شوه. اوس دوباره دې سره د نکاح نشي کولی. نو په دغې مسئلې کې به ډېر احتیاط کوي. ډېر خلک داسې شته دي چې اول یوې ښځې سره لین دین جوړ کړي، هغه سره دوستي جوړه کړي، بیا حدم کراس کړي، هغې د بعد د هغې لور سره نکاح وکړي. دا نکاح نه کېږي. که چا کړی وي نه دی شوی، کومې ښځې سره څوک زنا وکړي د هغې بچي سره د کس نکاح نه کېږي. دا ډېرې باریکې مسلې دي. بعضې خلک په دې کې ګرفتار دي، دا غلطي ورنه شوي دي. نو چا نه چې دا غلطي شوي وي یو عالم مفتي سره د میلاو شي، هغې ته د خپله مسله بیان کړي، دا د آخرت خبرې دي، دا څه ګپ نه دی.